مخارج بیان. مخارج د مخرج جمع ده، مخرج ویل شي د حرف دراوتو ځای ته. مخارج چې کوم حروف د خپل مخرج نه په صحیح تلفظ او ادا سره راوځي او د هر یو حرف د پاره خپل مقام او خپل ځای خپل مدخلي، نو د هغه حروف نن بیان دی چې مخارج دا څو دي. بنا بر اختلاف په دې کې درې اقوال له هغه د تجوید سره تعلق ساتي. ان شاء الله العزیز دغه په تفصیل سره ان شاء الله بیا بیانو. نو لړ مختصرا دا د عوامو د پاره او خصوصا د علماو او د قراو د پاره پکې هم داسې زیاتې خبرې شته چې هغه کېدای شي هغوی نه اورېدلي، لیکن د یاد دهانۍ دپاره موږ دا ستاسو مخکې عرض کوو. مخارج هغې کې اول حروف مده دي او دغه حروف مده دا درې دي: الف، واو او یا. او دویم په دې کې حروف حلقیه دي چې هغه شپږ دي: همزه، عین، ح او غین خ. حروف مده هغې ته ویل کېږي چې په د خولې د خالي ځای نه ادا کېږي، او حروف حلقیه هغې ته ویل کېږي چې د مرۍ سره د دغه حروفو تعلق وي. دریم نمبر حروف لهاتیه دي، قاف او کاف شو، دا دوه حروف دي. نو په دې کې دغه د ژبې د ویښ او کومه چې دنده حلقۍ ژبه ده هغې له پکې دخل لري. نمبر 3 په دې 4 حروف شجریه، دا 3 حروف دي او دې ته غیر مده ویل کېږي او دا د ژبې د منځ نه ادا کېږي. جیم، شین یا 3 حروف دي. بل د ګران حروف، مشکل حروف او جنگیدل حروف چې په دې باندې ډېر شی زیات جنګونه شوي دي، نو هغې ته ویل کېږي حافه یا حافیه، چې هغه ضاد دی، دا یو حرف دی. په دې اکثر خلک دا د ښی طرف نه دا کوي. د ګز د دې تفصیل و انشاءالله موږ بیا بیانو. او صرف مختصرا ستاسو مخکې د دې حروفو نومونه وایو. بل د حروف زلقیه چې کوم د ژبې د غاړو نه ادا کېږي او په دې کې د غاښونو ویښونو له هم دخل شته چې دا 3 حروف دي: لام، نون، را. بل حروف نطعیه دي، هغه 3 حروف دي: تا، دال، طا. نو په دې کې هم د غاښونو ویښونو طرف ته نیمه اشاره ده چې دغه طرف نه دا ادا کېږي. بل دي حروف لثویه او دا نرم حروف دي: ضا، ذال، ثا. 3 حروف دي، دا هم په دې کې غاښونو له دخل له او د ژبې د بعضې حصې نه ادا کېږي. بل دي حروف صفیریه: صاد، ذا، سین. دا هم د ژبې سره د دې تعلق دی، د غاښونو د درمیان نه ادا کېږي. بل دي حروف شفویه چې دا 4 حروف دي: با، میم، واو، فا. او با، میم، واو چې دي دا غیر مده دي او په دې کې د فا سره دغه قید ښودل یا نه ښودل، د دې به انشاءالله بیا موږ دغه تفصیل کوو چې په فا کې څه لره دخل دی او په با، میم، واو کې غیر مده دا دخل د څه شي دی. انشاءالله چې کوم موږ دغه تفصیل شروع کړی دا په دې سره به دغه اشکالات او جوابات دا به هم حل کوو انشاءالله. نو ګویا چې زموږ سره حروف مده شو مخارجو کې او حروف حلقیه شو. لنډ مختصرا داسې شو چې حروف مده 3 دي: الف، واو، یا. او حروف حلقیه شپږ دي: همزه، عین، ح، غین خ. حروف لهاتیه 2 دي: قاف، کاف. حروف شجریه 3 دي: جیم، شین یا غیر مده. او بل حافیه یا حافا ضاد یو حرف دی. حروف زلقیه 3 دي: لام، نون، را. بیا حروف نطعیه دي: تا، دال، طا. بیا حروف لثویه دي: ضا، ذال، ثا. بیا حروف صفیریه دي: صاد، ذا، سین. بیا حروف شفویه دي: با، میم، واو، فا. د دې ټولو تفصیل به انشاءالله موږ کوو چې مده څه ته وایي، حلقیه څه ته وایي، لهاتیه څه ته وایي، شجریه څه ته وایي، حافه څه ته وایي، زلقیه څه ته وایي، نطعیه څه ته وایي، لثویه څه ته وایي، صفیریه څه ته وایي، شفویه څه ته وایي. د دې تفصیل او بحث به انشاءالله موږ نو تجوید په اصطلاحګانو کې کوو چې کله انشاءالله العزیز موږ شروع کوو. بعضې شروع شوي هم دي، نو د هغې پورې ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان د داسې مختصر ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک، کمنټ ورکړئ او د راتلونکو ویډیو دپاره هم اجازت راکړئ.